محترم مسلمانانو داسې بهترینه خوږه او زبردسته وظیفه چې د ډیرو حاجتونو دپاره ډیره دغه ده مؤثره ده مجربه ده او ستاسو چې کوم حاجات دي هغه به الله جل شانه په خپل فضل او احسان سره پوره کوي. دا وظیفه د عرش د مولا ده. په عرش باندې چې کوم رب دی د هغې رب کلمې دي او دغه رب ته دا کلمې دومره زیاتې محبوبې دي خوښې دي. نو محترم مسلمانانو کوم انسان چې د دې وظیفو ورد وکړي د دې اذکارو وظیفه وکړي نو هغه به انشاءالله نامراده نه پاتې کیږي. د هغه به الله جل شانه حامی او ناصر کیږي او مددگار به الله جل شانه دغه انسان جوړیږي. ځکه په دې کې د عرش مولا تعریف دی او هر کله چې انسان د رب تعریف کوي نو رب به په خپلو فرشتو فخر کوي چې زما دا بنده سره د ګناهونو سره د غلاظتونو او سره د له لعب سره ما یادوي او د رحمان وظیفه کوي نو الله جل شانه د انسان هر حاجت پوره کوي. نو محترمو تاسو دا وظیفه صرف 3 وارې کوئ. ها 3 فیرې دا وظیفه انشاءالله تاسو کوئ ورځ کې انشاءالله چې تاسو په خپلو غوړېدلو سترګو باندې د الله جل شانه مدد او نصرت ووینئ. او یو انسان دی ټوله ورځ اذکار کوي ټوله ورځ وظیفې کوي لیکن یو انسان دی صرف 3 فیرې دا کلمه ووایي دا اذکار 3 فیرې ورځ کې وکړي نو د هغې چې ټوله ورځ لګیا وي د هغه نه دا اذکار الله تعالی ته ډېر زیات خوښ دی او په دې باندې الله تعالی د هغه نه ډېر زیات اجرونه او ثوابونه ورکوي او د انسان مخ او بن الله جل شانه روانوي. لهذا کم مسلمانان چې شوقین دي د وظایفو او غواړي چې الله تعالی په هر اعتبار سره زما مرسته وکړي مال اجر عظیم هم راکړي او زما حاجتونه هم پوره کړي نو هغه دپاره دا اسانه وظیفه انشاءالله زه تاسو ته ښایمه د تاسو واورئ او عمل پرې وکړئ انشاءالله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېرو معزز و محترم او قابل قدر مسلمانان رونو خویندو هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې ژوند کوي کو افغانستان کې دي او کو په پیرس کې دي او کو په امریکا کې دي او کو په برطانیه کې دي او کو په سویزرلینډ کې دي. محترمو الله تعالی مو حامی او ناصر شه. الله تعالی دغه مسافرو له ډېره اوږده زندګي د صحت او عافیت والا ورکړي خصوصا زمونږ عرفان بیله چې الله جل شانه ته ډېرې خوشحالۍ د دنیا و آخرت ورکړي. الله تعالی د نیک اولاد ورته نصیب کړي او څونه زنانه تورسرې نارینه زنانه چې زمونږ ویډیوګانې ګوري الله تعالی دې ستاسو نیک خواهشات پوره کړي او د چا چې ودونه نه دي شوي الله تعالی دې ستاسو نکاحګانې وکړي. امین. خو تاسې هسې هم نه وایئ خو زه به پرې ووایم امین ثم امین. محترمو دا وظیفه د رب عظیم د عرش وظیفه ده او دا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپلې بیبي ته ام المؤمنین سیده جریره رضی الله تعالی عنها له ورکړې وه چې وپیره ام المؤمنین سیده جریره رضی الله تعالی عنها د سحر د منفس ناسته او په مصله باندې رسول الله مبارک سحر مانځه ته لاړی وختي سحر چې رسول الله مبارک د سحر مونځ کو او واپسۍ کې راغلی او د چاش مونځ هم یعنی د چاش مونځو نو حضرت جریر رضی الله تعالی عنها په حق مصله باندې ناسته وه او نوافل هم کړي او ذکر اذکار کې هغه مصروفه وه د الله تعالی سره فراز او نیاز کې مصروفه وه. د دواړو جهانو سردار نبی مصطفی احمد مجتبی محمد عربی صلی الله علیه و آله وسلم ورته وفرمیل چې ای جریره ته هغه وخت نه ناسته وې او ته هغه کلمې وې کم اذکار چې ته کې لهذا زه داسې اذکار ما درې د 4 کلمې دي هغه ما 3 فیرې وویلې تا چې څومره اذکار کړي د سحر نه واله تر اوسه پورې دا په یو چابړي کې کېښودلی شي د تلې او زما دا 3 کلمې دا 4 کلمې چې ما 3 وارې ویلي دا تلې په بل چابړي کې کېښودلی شي نو دا به وزندارې شي. نو محترم مسلمانانو دا په هر اعتبار سره ډېرې خوږې دي الله تعالی ته ډېرې خوښې دي او د سحر منفس صرف 3 وارې دا وظیفه تاسو انشاءالله کوئ. وظیفه به تاسو ته انشاءالله په سکرین باندې هم ښکاري تاسو ورته غوږ شئ. سبحان الله وبحمده عدد خلقه
ورضا نفسه وزینة عرشه ومداد کلماته. دا صرف 3 واره د سحر د مانځه نه پس تاسو انشاءالله پابندۍ سره کوئ. د دې معنی څه ده؟ الله تعالی پاک دی، د هغه تعریف ډېر زیات دی او د الله تعالی مخلوق نه دی د هغې برابر او د نفس د خوشحالېدو برابر او د خپل عرش مولا د وزن برابر. محترمو دا کلمې د هغې نه هم سیوا دي. صحیح شو که نه؟ نو دا کلمې انشاءالله تاسو د سحر د مانځه نه پس 3 وارې وایئ او بیا د الله تعالی نه خپل حاجت او دعا هم طلب کوئ چې مالک الله ما ستا دا کلمې ولوستلې، دا د جناب محمد رسول الله وسلم هغه وظیفه ده کوم چې جریر رضی الله تعالی عنه ته ښودلې وه. نو الله د دې کلمو د برکته زما حاجت پوره کړي او زما مسایل اسان کړي. په ما باندې خپل رحم د عرش مولا نه وفرمایي. الله زه ګناهګار یم، زه ریاکار سیاکار خطاکار یم. الله زما ته د 2 جهانونو خوشحالی راکړي، د 2 جهانونو د غمونو تکلیفونو مصیبتونو بیمارونو مې الله تعالی وساتي. دا دعا خامخا غواړئ. ها بله خصوصي دعا دا غواړئ چې الله تعالی کله هم ته موږ نه راضي او کله هم چې ته موږ نه راضي شي نو هغه وخت کې موږ ته مرګ راولي. یعنې داسې وخت داسې ګړی داسې ټایم کې چې الله همیشه دپاره ته موږ نه راضي او مرګ سره د ایمان راکړي او اخر خاتمه په ایمان وګرځولو کې دا دعا خامخا ګورئ غواړئ. ښه لکه حدیث مبارک کې راځي ټول عمر انسان دغی نیکې خیره کې ایمان ته سلب شي. لہذا الله تعالی مو خوشحاله ساته، آباد لره. الله تعالی مو د 2 جهانو ټولې خوشحالۍ او کامیابۍ نصیب که او الله تعالی دې ستاسو تمام حاجتونه پوره کړي او الله جل شانه مو حامی و ناصر مددګار شه. موږ ته هم دعاګانې کوي.